په اخره جمعه باندې اگرچه مخکې با په ډیرو جمعتونو کې په ډیرو مساجدو کې با تر دې پورې چې دا د محبت خان صاحب چې کوم مسجد دی په چوکیدگار کې په دې کې بم کېده ډیر داسې مساجد دي چې په هغې کې با د رمضان کریم په اخیرنۍ جمعه باندې کومه چې نن ده د جمعې مبارکې د مونځ نه پس با یو مونځ کېده په نوم د قضای عمري باندې چې هغې ته قضای عمري ویل کېږي خو افسوس خبره دا ده چې زما اوستا د فقه حنفیه چې کوم معتبر کتابونه دي د هغې خلکو خود څه ګیله نه ده پکار چې هغه غونډ ستا امام نه انکار کا ستا امام نه مني امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ته منبر باندې ناسته ما تر خپل غوغو باندې اوریدلې دي چې امام سے یو مولاو د مولایانو نه ستر امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه متعلق یو مولاو د مولایانو نه دا څه بده خبره نه ده ټیک ده عالم وو خو چې داتې په کوم نیت باندې ستا په دغه خبره کې دا نیت فاسد دی یعنی ستا په نیز باندې کم ښکاري ظالمه د خدای نه ویرګه د چا چې په تابعیت باندې تابعی هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه د حضرت رسول الله د صحابه صحبت کړی پیغمبر علیہ السلام صحابه سره ناستی د هغه دیدار یې کړی هغه سره ملاقاتونه کړی هغه ته تابعی ویل کېږي په اجماع د امت باندې اچا کې دا جرأت نشتا چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په متعلق باندې وی چې دا تابعی نو په اجماع د امت باندې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه تابعی دی بیا په دې خبره کې اختلاف دی چې څومره صحابه او د حضرت رسول الله مبارک سره ملاقات شوه دی نو تر اتیاو صحابه پورې قول موجود دی اتیاو صحابه پورې اویش صحابه سره او صحابه سره تر اتیاو صحابه پورې قول موجود دی چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه سره ملاقات کړی دی صحبت یې ور سره کړی دی او د هغوی زمانه یې موندلې ده په اتفاق باندې تابعی دی مونږ او تاسو د هغې خلکو نه ګیلمن نه یو هغه خو الله د زما او ستا د غون امام نه انکار کا اخو د امام اعظم ابو حنیفه د ذات نه انکار کا چې یو انسان دا خبره که چې یو مولا او د مولایانو نه خپل کار وکړي نعوذ بالله من ذالک نن ستا هغه ټول تحقیقات د امام اعظم ابو حنیفه پټ کړي دي د هغه ترجیحات او د هغه تحقیقات او د هغه مسائل نن تا پټ کړي دي او خپل ځان ته منسوب کړي دي او وایي چې زه په قرآن باندې دومره پوهېږم زه په حدیث باندې دومره پوهېږم دا خبره ده واوري د دوی پلارم چې راشي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه خو ډېره لویه خبره ده
د امام اعظم ابو حنیفه د شاگرد علم تم د نن زمانه د عصر دا کل علما نرسي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و شخصیت دا یاد لرا علما فرمائی چې صحابی سره صرف فرق دا د امام سے صرف فرق دا دی صحابی سره چې صحابی ملاقات کړی د پیغمبر علیہ السلام مبارک، امام اعظم ابو حنیفه صرف د پیغمبر علیہ السلام ملاقات نو کړی، صرف رسول الله مبارک سره په صحبت کې نو ناس. نور علما فرمایي چې تقوایم د صحابه او د معیار تقریب او علم یم هغه معیار یم د صحابه او د علم معیار تقریب رب کائنات غلا ورکړه. ډیر لوی صاحب دی. 15 لک احادیث ورته یادو، 15 لک احادیث. او دا یاد لره امام بخاری چې عمدغه خلق ناس پکا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ذات خو نمنی، خو امام بخاری په احادیث باندې ناس کا. اغوی د پاره زدا خبر کړم چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه چې هغه په کتاب کې 9086 تقریبا احادیث دي. دا یاد لرئ هغه استادان د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه چې هغه ته ثقه ویل کېږي، ثقه مضبوط ورته ویل کېږي. هغه استادان د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په احادیثو کې چې دغه خلق په هغه باندې فخر کا چې په ټول بخاری کې بعضې داسې احادیث دي چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه هغه احادیث د داسې استادانو نه روایت کړي دي چې دا استادان د امام بخاری په ټولو استادانو کې په احادیثو کې مضبوط استادان دي. خو افسوس خبره ده چې دوی خلکو ته دا پته نشته چې دا کوم استادانو د امام بخاری ته مضبوط خلک ویل کېږي دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د شاگردان دي. ټول چې څومره دي هغوی ته دا پته نه لګي. نو هغه خو یو طرف ته کړه، زمونږ الحمدلله احناف علما زمونږ د مذهب والا الحمدلله چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په کلک باندې فالو کوو، د هغه مذهب باندې په کلک باندې الحمدلله عمل کوون کیو. او دا مو عقیده ده او دا مو ایمان دی چې امام اعظم ابو حنیفه د حضرت رسول الله مبارک په حدیث باندې څومره پوهیده، څومره ورته په هغې باندې عبور حاصلو او څومره ورته مهارت حاصلو. که د نن سبا د زمانې ټول علما راجمع شي څومره مهارت چې امام اعظم ابو حنیفه ته د حضرت رسول الله په احادیثو باندې ملاو دی دومره هیڅ چاته نه دی ملاو.